دغو کې امبولانس ویلوړ دي تلي ورپسې چولي دي نه یې رابسي دا واکسه اوس به دي ته زخمیان رابسي ده سیر روان دا زخمیان دي وایي دا واکسه دا افغاني ګوډې ویلوړ دي ګاتې ورکې چولي شته امبولانسو کې موږ ته ستر هسپتالونو کې موږ ته امبولانس نه میلوي دین هاشمی هم صدای کرم نیوز رپورتر په بګن مسون ټولیږي نور احتجاج بګن کوس دوغو کې شاو کوم اکسیډنټ شاو د کیو کاس وفات شو ده ندی ته لکه دوسه بتمازه شوی ده دو کوم زخمیانو دو ته سره ډیر زیات بدسرکه شوی نه د غوګای نه کوس کو امبولانس ته مو چول امبولانس نه راو بسلو ډاکټر زمین علي څکوم دا هغه مو سره کوم لځای کې د سلوک دی وکا کوم زیاړې وکه هغه مو دا پاک فوستا ته اپیل کو او د کومي مو سرجن واسطه ساده کې هغه ته مو دا اپیل کو زه دا ظلم ویل مو سره کیږي و تیزی کوم سره ویل دا ظلم کیږي اخر څه واجه دا ظلم مو سره کیږي مو یو کس لن مرچو اوس مرچو اکسیډنټ امبولانس نه وروتلو امبولانس واجه نه مرچو مو بګن امبولانس راغلو هغه کې یو کس ورسولو هغه په لارې کې مرچو مو ته نن لځای کې امبولانس نشو ملو درې امبولانس ویلوړې لځای کې خو یو چورانه به انچارج زمین علي څنګه د لځای سپټول انچارج دا مو دا ایمنه صاحب ته اپیل دا پاک پښتا ایسی ډیسی ته ټولو ته اپیل کوو ریکوست کوو چې مو غریب عوام اپیل اواز د وچات کې او مخکې د ورسوي که ونه رسېدو نو مو به ایله بعد بیا احتجاج تاسو ټولو خوښه ده په اتفاق یو روډ په باغ څو باندې اقبال بچو څه کومې خبرې وکړې د امبولانس مو ایسی سره کنټیکټ کړی ایسی ته ویلي څه سرجي دي مو د بګن زخمیانو ته امبولانس نشو ملو په الې ځای کې چونکې ایسی صاحب مو ته داسې ویلو څه کوم امبولانس ته هغه په چپري کې د بل امبولانس ډریور نشته کله څه خو جلی بابونه پوس زخمی وشي هغه ته ډریور شته هغه زخمی وړای شي څه کله خو جلی بابونه کور ته زخمی وشي هغه ته ډریور نشته زه د ایمني صاحب